په خیبر کې د پښتنو قومي جرګه اختتام پذیر شو. ډېر مرګري میسجز کوي، کمنټس کوي چې دغه جرګې فیصله سو شو. ډېر مرګري پکې لا داسې قسم تپوز هم کوي چې پښتونستان به کله جوړیږي. لکه دې کې ډېرې زیاتې خبرې دي وروره، په هغې باندې زه ډسکشن نه کوم، خو د دغې جرګې حوالې سره چې کم پوینټس مخې له پی ټي ایم کې ښودلي دي، د دې پښتون د خیبر چې کومه قومي جرګه وه د دې مقصد څه و، حکومت نه دی کوم مطالبات کوي په هغې باندې هم خبره کوو. بل د خیبر چې کوم دغه ګراوند په کم ګراوند کې چې دغه دومره غټ پښتانه دومره زیات تعداد کې پښتانه را جمع شوي، نو دغه د خیبر میدان چې کوم دی دا هم د قومي عدالت دپاره وقف شو. په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو. بل په دغه جرګه کې څه مشران ټاکلی شوي دي چې راتلونکي فیصلې چې کوم دی هغه به کوي. اوس راځو ډیټیل طرف له. دغه جرګه چې کوم د پښتنو وشوه، قومي جرګه چې ورله ویلی شي د خیبر په میدان باندې چې کوم وشوه، چې کوم لیډ کوله منظور پښتین جي. منظور پښتین په رهنمایي کې د پښتانه راغونډ شوي وو جي. درې ورځې د خیبر په میدان کې دی ناسته وکړه. ډېر د پاکستان د پښتنو چې کومې علاقې دي د ګوټ ګوټ نه پښتانه را جمع شوي د خیبر میدان کې، ای خپله حاضري لګولې ده او درې ورځې په خپل خپل کیمپونو کې دی ناسته کړې، په خپلو خیمو کې دی ناسته کړې ده او منظور پښتین سره مکمل سات ورکړی ده جي. اوس خیبر جرګه کې اتیا مشران چې کوم دي هغه ټاکلی شوي دي چې باقاعده دی په قرآن شریف باندې حلف هم اخیستلی دی، دی نه په قرآن شریف باندې غلف هم اخیستلی شوی دی چې اوس په د حق فیصلې دی کوي. اتیا مشران ټاکلی شوي دي دغه جرګه کې د خیبر چې کومه جرګه وشوه جي. بل خیبر کې چې دا کومه جرګه په کم میدان باندې وه، یو مشر د خیبر د جرګې میدان مکمل د جرګې دپاره وقف کړی دی چې دا میدان د دې میدان رقبه تقریبا 400 کناله ده چې په دې به پی ټي ایم اوس یو عدالتي بلډینګ هم جوړوي چې په دغه بلډینګ کې به د اتیا ضلعو دفترونه هم وي چې هلته به مختلف ایشوز باندې جرګې هم کیږي. اوس خو دومره غټه جرګه وشوه د خیبر په میدان باندې، نو د دې جرګې مقصد څه و؟ آیا دا جرګه هیټ شوه که فلاپ شوه او دوی حکومت نه څه مطالبات کوي؟ نو په دې باندې هم څه پوینټس چې ما کم کلیکټ کړي دي او هم تاسو سره زه شریک کول غواړم. یو خو دی زموږ چې د پښتنو کم مین پوینټس دي، کم مین ایشو د هغه د امن ده. دا جرګه چې کومه شروع شوې هم وه، دا د امن په نوم باندې شروع شوې وه چې موږ په خپله سیمه باندې امن غواړو جي. په دې پښتنه خاوره چې تیر شوي 20 کالو کې څومره بمبلاست شوي دي، مسنګ پرسنس چې کوم دي د هغه کاونټینګ شوی دی، څومره خلک شهیدان شوي دي، څومره ښځې کونډې شوي دي، څومره ماشومان یتیمانان شوي دي. باقاعده په یو غټ سکرین باندې د دې ټوټل کاونټ چې کوم دی منظور پښتین ښودلی دی. نو ټولو نه لومبنی چې کوم د دې جرګې مطالبه وه هغه امن وه چې موږ امن غواړو. بل مطالبه دا هم شوې ده د منظور پښتین د پی ټي ایم د طرفې حکومت ته چې پښتون به هیڅ قسم بتا چاله نه ورکوي، که هغه حکومت وي او یا هغه طالبان وي یا چې کم قسم منظور پښتین کم خلکو نه مطلب د پښتنو خار کیږي، نو هیڅ قسم بتا به نه ورکوي. بل بجلی چې کومه دا مهنګه بجلی او په پښتنو باندې نه خرڅیږي، بجلی به ارزانه په پښتنو باندې خرڅیږي. داسې نور هم پوینټس دي چې هغه لا فلحال میډیا ته نه دي راغلي، چې کله هم میډیا ته هغه پوینټس راوچت شي نو انشاءالله زه به در سره شریک کوم. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.